فری سولر سیستم د پاره چې کوم کسانو رجسټریشن کړو نو د ځینې کسانو نمونه په قرآن اندازۍ کې راغلي په قرآن اندازۍ کې نمونه راغلي دي نو په ځینې ځای کې د هغو نمونه ډبل دي یا د شناختي کارت نمبر چې دی دغه ډبل راغلی دی یا په موبایل نمبر کې پرخي یا په نوم کې چې دی دا مسله نو هغه چې د دې سره موږ څه چل وکړو ځینې کسان به په اولنۍ پیره دا ویډیو ګوري نو هغه به چې موږ به خپل نوم باندې کې څنګه چک کوو موږ هم د فری سولر سیستم د پاره رجسټریشن کړی دی نو د دې په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړئ نو تاسو هلته کې خپل نوم چې دی دا کتای شئ خو که ستاسو نوم غلطي په نوم کې مسله راشي یا د موبایل په نمبر کې تاسو ته مسله راشي نو د حکومت د طرفه دا وینا شوې ده که ستاسو په نوم یا د موبایل په نمبر کې څه مسله وي نو هغه څه خبره نه ده ستاسو د شناختي کارت نمبر چې دی په دې باندې به ستاسو ډیټا راغسته کېږي لکه که ستاسو د شناختي کارت نمبر په دغه لیست کې موجود وي نو تاسو ته به د فری سولر سیستم چې دی دا به تاسو ته ملاویږي خو که د شناختي کارت نمبر یو پکې نه موجود نوم او هر سره یو پکې برابر خو د شناختي کارت نمبر یو نه موجود نو بیا به دا تاسو ته نه ملاویږي نو اوس لاړ شئ تاسو په هغې کې خپل نوم او هر سره چې دی دا چک کړئ د شناختي کارت نمبر په کور کې که ستاسو د شناختي کارت نمبر پکې موجود وي نو بیا به تاسو ته دغه سیستم چې دی دا به تاسو ته ملاویږي هلته کې خالي د موبایل نمبر ورکول دي او د شناختي کارت نمبر چې دی دا ورکول دي نو هلته کې به ستاسو نوم چې دی خالي به تاسو ته راشي که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې د دې په باره کې زموږ ویډیو موجود ده